काबिल सद एहतराम उलमाए किराम ज़मानी रुगरानो मुहतरम मशरानो हमदोलो ज़वानानो ज़ल्मो उड़ेरो गैरतमंद पुख्तनो और दीन द इस्लाम और अक़ीदत ख़त्म नबुव्वत बांधे लके मजबूती अक़ीदे लरुन को मुसलमाना लरुन दोस्तानों दा मौजूदा इज्तिमा और कॉन्फ्रेंस ददीद मौजू और ददीद वजाहत ज़रूरत ज़कर निश्ता चे हर यौ बयान और हर यौ नज़म आगच द चाप बारक दे नागद मदीनी जानान महबूब रब्बे ज़ुल जलाल सरवर दो जहां ताजदार ख़त्म नबुव्वत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द महबूब ज़ात मुतालिक दे उलमा भाई बांधे वक्त वक्त लिखा दी बयान कई ददी अक़ीदे दा दुमरा प्रचार और नशर और इशाअत ददी से ज़रूरत है नागदमान उड़ाने तासु तक मुक्ति से बड़े खो अंदाज सर बयानों को और ब्यादा खबर बाज खलक गई शेरदा तुमर जाते ने खबरें बारह के दा इज्तिमात की गई न पर देखो हर मोमिन मुसलमान का पता लचदा की दम ब्यास से ज़रूरत है मुदाखबल अक़ीदा और को जोड़वल ले और दा मुंगा न मानू चे टोल मोमिनान मुसलमानान दे ददी अक़ीदे द हर बुनियादी रुकन और उसूल न खबर हुई देर मुसलमानान दे अगई पर कॉलेजों यूनिवर्सिटों के कालकान दी और कना जिन्हें कहे नुदा सिश्ते च दीना ना खबर है या और को ज़रूरत है बल ज़रूरत सरासर दे खबरी अहमियत है अच्छा को बस उकमानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मून पैगंबर है दाखो हर मोमिन मुसलमान वही खुदा से लोया फ़िरका फितना द कादियानियत चेहरे पर खल्क बांधे यो शक और यो इल्तिबास पैदा कई न अगई सोई अगई वही कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंगा पैगंबर मानो और मुंगा यखीरी पैगंबर मानो गुलाम अहमद का जाने जिले अगर यो किस्मत दी नबुवत आसार मिलाओ शो यो स्टूडेंट और यो तालीम याफ्ता और यो अफसर कल कल पदा खबर को नशी वही चेहरा दाम ने चुवई नु खाम खाद किताब ने बेवई नु दाम टिकता नो आगा गरीब को नशो लड़गा द इस्लाम न खारिज द अक़ीदे ढेर लोए अहमियत भी और द बयानवल ढेर सख्त ज़रूरत है ला इलाहा इल्लल्लाह दा उसने खबर न दा कल जी हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शागत ताबिई ने ख़ुहागा मुसैलमतुल कज़्ज़ाब पर दौर के लिए और दागा पर मल्क के लिए
نو دغه ابو مسلم خولانی رضی الله عنه باندې هغه ظالم ډیر ظلمونه کړیو او مسلمه الکذاب چونو هغه مو دعوت نبوت کوله او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه حیات کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د تلاش پسې او د مرګ پسې او د خلاف جهاد پسې صحابه کرام لګیلو نن یو باندې وایي د خبرې سوره ضرورت ده چې د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه کې محبوب څومره ضرورت محسوس کړي دي دومره ضرورت اوسم نه دومره ضرورت به تر قیامت پورې وي ډېر خيار وتا تخکاری او ډېر تعلیم یافته وتا تخکاری او ډېر یاد مطالعه وی او هغه به داسې قسمه خبره وکړي چې ته ورته حیران پاتې شې ما په خبرو پوهیږي کنه وای ضرورت ډېر زیات دی نو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مقام نه څوک نه وي خبر او وای چې د نبی علیہ السلام امتی نو تاسو وای دا غي بندا چې د څنګه هغه محفوظ پاتې کېدای شي یا ساتي د محبوب صلی الله علیه وسلم مقام او شان چې ده هغه ختم نبوت ده مقام ختم نبوت ده او شان ختم نبوت ده مقام ویل شي دې ته چې داغه د چا متعلق بنده وای چې داغه ځای کم ځای پکار دی نو د محبوب رسول الله مبارک ځای په انبیاو کې کم ځای کې دی نو تاسو به کتلی دا استادان د مصریان ګلکاران دای چې پوړای جوړای تاسو ورته پوړای وای سیړی دا پوړای چې جوړیږي پوړای ورته دادی نو دا چې دای د سیمټو نه جوړای د ښکته نه جوړای کړه برنه شیث علی السلام ادریس علی السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اولو العظم انبیاء شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پوروالا طول انبیاء علیہ السلام دغه ټول جران لدی پوړای په پوړای روانو دا پوړای جوړولا خو معلومه شو چې اخیرنه پوړای به جوړیږي هغه اخیرنه پوړای د چاو هغه مقام د چا دی هغه ما استاد مدینه د جانان دی صلی الله علیه وسلم دوانو جهان سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي زما او د انبیاء علیهم السلام مثال هغه د یو محل دی هغه د یو قصر دی هغه د یو بنگلې دی هغه بنگلا چې هغه په هر لحاظ سره خپل د خسته ده او د معاینه او د نظارې لپاره او د هغه د کتو لپاره خلک راځي او دا غي د تماشې لپاره خلک ځای په ځای باندې ودرېږي او هغه ته ګوري وي ډېر خپل محل دی خو نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه محل او دا هغه قصر او دا هغه بنگلې دا غي په سر باندې دی یوې خوخت ځای هغه خالی پروت دی نو هر یو چې راځي او دا هغه بنگلې صفت کوي ورسره دا وایي وي دغه ځای کې یو خوخت کم ده محبوب فرمایي څنګه په دې محل کې دا خوخت کم ده دغه شان د نبوت په عمارت کې زما کم یو څنګه په دې خوخت باندې عمارت پوره کیږي دا چې په ما باندې سلسله د نبوت پوره کیږي نو مقام د نبی علیہ السلام هغه ختم نبوت ته شان د نبی علیہ السلام هغه ختم نبوت ته آدم علیہ السلام رالو تاسو ته مفتی صاحب د هغه ذکر د قران مجید په آیاتونو کې وکړو پروانه سره د نوح علیہ السلام ذکر قران کې راغلی دی د ادریس علیہ السلام صفات راغلي دي د صالح علیہ السلام د قوم او د هغه واقعات قران راغستې دي
او موجود دی په دنیا کې هغه ځایونه په کوم ځای باندې چې صالح علیه السلام پیغمبر را لېږل شوی دی زه هغه ځای ته په خپله باندې 2 ځله تللی کوم قوم ته چې الله تعالی صالح علیه السلام را لېږلی او هغه قوم تباه شوی دی هغه ځای لا اوس هم موجود دی او د صالح علیه السلام نه چې الله تعالی کومه معجزه کې اوښه ورکړې وه او هغې ظالمانو هغه اوښه هغه ذبح کړه مړی کړه او د هغې بچی کوم ګټ ته وردننه شوی دی هغه ګټ ما په خپله باندې لیدلی دی او د کوم کوی نه به چې د صالح علیه السلام اوښې هغې اوبه څښلې د هغه کوی تماشې نه زه په خپله باندې تلی او چې په کومه پیاله کې او په کومه کاسه کې او په کوم لوښي کې په کومه ټینکای کې به د صالح علیه السلام والا اوښه هغه به لشلې کېده هغه لوښی ما په خپله باندې لیدلی دی د شعیب علیه السلام کلي ته په خپله باندې تلی د شعیب علیه السلام د قوم معذب کورونه ما الحمدلله لیدلی هم دي او هلته مې عبرت هم اخیستی دی د شعیب علیه السلام د قوم د خلکو د کورونو د هغې د اوړو کلپای تاسو ورته کلپای وایي هغه اوړه چې واغږي بیا یې پکې واچئ ها کلپې د خاورې وي که نه مونږ ورته کلپای وو ته د کوم ځای د کوم ځای څه ووایم دا به چېرته یوسفزو سره پاتې شوی ایجن صاحب دا خلک چې جنسو والا ادارو والا نه دی ګورئ هغې ته مونږ کلپای وو د هغې کلپای ټیکري ما په خپله باندې لیدلي دي چې د هغې د کلپو ټیکري هغه په شان پراته دي د حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام چې په کومه لاره باندې د مصر نه د شعیب علیه السلام کلي ته راغلی دی هغه لار مې په خپله لیدلې ده او د هغه کوی غاړې ته ودرېدلی یم د کوم کوی نه چې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام لوی نه اوبه رایستې وې دا ټوله خبره مې دې پورې وکړه د ټولو تذکرې راغلي دي واقعات راغلي دي الله رب العزت صفتونه بیان کړي دي ما ولا مقام دا ورکړ او ما ولا مقام دا ورکړ ویل دي چې ادریس علیه السلام خو کانا سوی الله رب العزت وو هغه یو پیغمبر او د اعلی مرتبه والو ابراهیم علیه السلام بارک وی اواه حلیم د ایوب علیه السلام صبر الله تعالی ستای د یونس علیه السلام واقعا او د هغه وظیفه او د هغه ذکر لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله دا هغه ذکر کوي او الله رب العزت فرمای ونجیناه من الغم او هغه موږ نجات ورکو د دغه غم او د مصیبت نه وکذالک ننجي المؤمنین او موږ به دک شان نجات ورکو مؤمنان له دې وظیفې سره زمانه دې خبره مقصد دا دی چې الله د ټولو انبیاو ذکر کړی دی ویلي دي چې هغه تیر شوي دي او د هغې واقعات تیر شوي دي خو د خپل محبوب صفت چې فرمایي الله رب العزت نو دا نه وایي چې پیغمبره ته به لاړ شي نو بیا به زه بل څوک راولېږم او زه به بیا د هغې تذکرې کوم الله رب العزت د خپل محبوب د اخلاقو تذکره کوي نو دا نه وایي چې تا د اخلاق در کوم بیا به بل چا نه هم دقه شان اخلاق د دې نه هم ښکلي ورکوم نه نه انک لعلی خلق عظیم ای پیغمبره ما تا لا دومره ښکلي اخلاق درکړل چې ته د اخلاقو په اعلی پوړی باندې ولاړې چې د نبی علیہ السلام ذکر الله تعالی اوچتای نو دا نه وایي چې ستا به مونږ صفت کوو بلکې فرمای ورفعنا لك ذکرک مونږ ستا دا ذکر اوچت کو دومره موچت کو دومره موچت کو دومره موچت کو چې بغیر ستا نه به په مخلوق کې دومره ذکر د بل چا نه کېږي د مخلوق ذکر چې څوک څومره څوک ستایي او صفت کوي دومره به هیڅ څوک نشي ستایلی څومره چې تا ستایلی شي ما ته غبل لدی چا کشرانو کې وې چې دی موبایل کې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ورکه محمد صلی الله علیه وسلم صرف محمد ورکه نوې هغه دا ور سره ولګي
چې د دې نوم عمره ذکر شوی نوم په دنیا کې په کائناتو کې اول نواخلی تر دې ساعته پورې بل نه راغلی. نو ما ورته وی دا څه خبره ده خو چې هغه یې ووایي نو منئ چې زه درته وایم تاسو ما ته غوږ نه ږدئ. وی څنګه؟ ما ورته وی دا خبره اوسنۍ نه ده، دا خو چې محبوب پیدا شو او د محبوب نکاح خواجه عبدالمطلب ولدانو کې خودو او په اومه ورځ باندې ولا عقیقه وکړه او قریش مکه او سرداران عرب ولا راجمع کړل او هغه له د عقیقې ډوډۍ وکړه. نو قریشو د مکه او سردارانو د عربو ته نه تاسو کا عبدالمطلب د خپل مړ زوی عبد الله زوی له سلم کې خودو. نو عبدالمطلب سے ورتوی دلمی محمد نم کے خودو. نو عرب د دې په معنا باندې پوهیدل او دا علماء هم الحمدلله پوهیږي او طالبان به پوهیږي او تاسو ته به مو هم ځکه زه تاسو یو شان راځي ورته چې تاسو ته د دې نوم معنا هوا د دې نوم معنا څه د محمد هغه څوک چې هغه ډیر ستایل کیږي او ستایل شوی وي هغه ته ویل شي محمد ډیر ستایل شوی. هغه ورته وی د خوش پیدا شو او تاسو ولدا چې کیف چې ډیر ستایون کې چې ډیر ستایل شي تاسو ستاینه وایي کنه ستاینه. او بل دویمه خبره ده نه چې دا نوم دی ولکه خود نو مونږ چې چرته ماشوم له نوم دو نو وی چرته د مشرانو نوم ولکېدو یا ولدا سه hebatnak نوم کېدو یا ولدا سه وجبه نوم کېدو خو بیا مغه نوم چا بل چا مې خوي دا نوم خوړو د سره چا نه دی ښه. نو عبدالمطلب راته ولې دا نوم ولې خو دی نو خواجه عبدالمطلب ورته وای مالا په زړه کې دا نوم راغی الله اکبر چې دا نوم ولکېږي محبوب نظر راغلی لا دنیا ته الله ورته ماحول د دې خبرې جوړ کو چې نوم بلیم څوک داسې نه دي چې هغه مناسب نه وي. محبوب چې دنیا ته راغی او دنیا ته تشریف راوړو نو دغه وخت کې محبوب دا نشو ویلې چې ګوره مال داو کوي دا موږ داو کوي دا موږ الله ورله د عربو په قریشو کې او په خاندان کې او په نکانو کې دا سوچ او فکر پیدا کو چې دل دا نوم کېږي او حقیقت ولا وکاو دا ولا وکاو دا ولا وکاو ودا نوم می ولا زکه دا کې خو چې ما خوب ولید او خوب کې ما ولید چې زما د مولانا عبدالمطلب صاحب دا خوب ذکر کړي وی چې زما د مولانا یو زنجیر هغه راووتو او هغه زنجیر وګدیدو بلا وګچ او دا غي زنجیر په اخیری سر کې یو ونه پیدا شو او هغه ونه دومره ګوره وا او دومره لوی وا او خراندې او سانګې دومره لوی وي چې هغه یوي ونه دا ټول کائنات او دا ټول دنیا په خپل خراندو کې پټ کړه. نو ما وی چې دا جوبه کارو شو د ما د ملانه زنجیر پیدا شو د زنجیر نه ونه جوړه شو د زنجیر په سر کې او دا غي دومره لوی سانګې دي هغه ونه زما د ملانه پیدا شو. نو چې ګورم نو د عربو سالکان رال نو غي سره تبرونه دي تبرونه او په هغه تبرونو باندې کوشش کوي چې د دیونه خرانډي هغه کټ کی. نو ما وی دا خدای خنه کوي نو دی کې یو خپل ځوان راغی چې د خایس په درته سوام هغه راغی او دا الکان دا غینه منې کړل وی شړل او هغهونه د په وجه باندې محبوس هغه شو. نو چې کله د ما د انوسه پیدا شون چې ما د توکت نو غزوان بالکل د پشان نو داونه چې دا اسلام دی او دا ځوانان د عربو چې ونه دا دشمنان دینو او محبوب رسول الله مبارک په ځوانۍ کې الله تعالی خپل لیکته او خو چې دی به د دین اسلام حفاظت کوي او الله به د دین اخیرنه خدمت د دین هغه به الله رب العزت د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم راخي. نو د دې د وجماد محمد نوم کې خو مولا څخه دا نوم کې خو
نو ما خبره دا کوله ستاسو په خدمت کې زما ورونو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خپل باندې د دې خبرې وضاحت او ضرورت علیہ الصلوۃ والسلام محبوب د مسیلمه الکذاب د هغه د پاره لخر لګل دي د اسود عنسی د هغه د قتل حکم کړی دی دا دواړه مدعیان نبوت د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک یو ځل پاسې دو وی د خوب پاسې د خوب مې ولیدلو بس مختصر یو څو خبرې نو نبی علیہ السلام محبوب فرمایل چې کله ما خوب لیدو نو په خوب کې ما ولیدل چې زما لاس ته بنگړي دي دوا نو زه ډیر پریشان شوم چې د سرو زرو بنگړي ښکارېدل او زما لاس ته دي او زه خو سړی نو محبوب فرمای ما په هغه خوب کې وې چې دا بنگړي خو زه لر کوم دا خو نه دي خو نو ما په خوب کې الله زما پړو کې واچولا چې لړکوای ما پوکې ولا ورکا نو ما هغه بنگړو پوکې ورکا پوکې وای تاسو چې کله ولا ما پوکې ورکړو هغه بنگړي په خپل باندې په هوا کې والو تلو ختم شو او دو بنگړي صحابه ورته ګوري چې دا تعبیر بده خوب سوي او دا خوب د سپ بارک کې دیش نبی علیہ السلام فرمایل چې دوه کسان دي چې هغه د نبوت دعوه کړې ده یو اسود عنسی دی یو مسیلمه الکذاب دی نو دا دواړه ما په خوب کولې چې دای ما سره شراکت په نبوت چې ځوانه په خپل باندې مسلمان فلانی راغو ته وی زاغه نو عمر صاحب ډېر خوشاله شو راجخته غزان سره بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لراوستو ویرا شي چې هغه له بوزم نو ابو مسلم خولانی د ابو بکر صدیق سے مخ تکینو وی ابو بکر امیر المؤمنین وګور ورته دا غزوان له چې د مسلمه د دروغ د داوی نه الحمدلله انکار وکړو او داغه مخالفت وکړو او هغه ورته سب الله سزاګانې ورکول خدای الله تعالی د حفاظت کړل او عمر سے ورته وی کیسه په خپل باندې وکنه ابو مسلم خولانی وی چې مسلمه ماته وی دا مې دی پوری تاسو ته وی چې مسلمه ماته وی چې تما د الله پیغمبر مانی ابو مسلم خولانی ورته وی زستا خبره ناورم زه کونی یم ستا خبره باندې وی زه دیو سره ستا خبره ناورم وی زه در توام چې زه د خدای پیغمبر یم ابو مسلم خولانی ورته وی ناورم چې په څو ځله ورته وی نو بیا ورته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو می واغستو وی هغه څنګه پیژني نو ابو مسلم خولانی وی هغه زما خوب پیغمبر دی محبوب خو می خوب پیغمبر دی نه ته زما دا بل خبره نه اوري وستا بل خبره اورېدو ته زه تیار نه یم تاسو کې چې ما ته دا وای د محبوب نه رسو بدل بل پیغمبر وام چې راتلونکي نه نوې پیغمبر راځي دا کې د کوم لازم څوک لري مسلمه وی چې دغه زما مخالف یوازې نه دی دغه ما ته ټول ملک خرابای نو ابو مسلم خولانی ته عمر صاحب مخ کې کیسه کوا نوی زی اورتا غرزولم نوی بیا وی اللہ تعالیٰ پا اور کے زی بلکل صحیح سالم دا سے وساتلم چی ما تا اور اس قسم تکلیف نو رسولو او چی سنگ ابراہیم علیہ السلام باندے اور اغسا اثر نو کرے دک کشان پا ما باندیوں اغا اور اثر نو کر وی بیا مسلمہ ہوئی چی دے دے ملکنا بدر کئی ملک بدری کئی دے ملک نے لری کئی نو زی د ملک نه لرکم نو ما وی زما خو بل ځای نشته خدا مدینه ده نو ما ته پته نه و چې د مدینې جانان د دنیا نه رحلت کړل خو بیا هم چې عالم چې ومې کتل نو ماحول داسې جوړ ما وی جوړ ما راته ښکاري جانان د دنیا نه تللی دی ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دواړه ورسره وجړل ابو مسلم خولانی مخې ته کېنو دواړه ورته کتل وی د محبوب پننګ او پناموس او پتان د ختم نبوت باندې تاسو څومره قربانای ورکړي دي نو دوار ورته قتل او جړل او پس خېدل ورته معلومه شو
دا ابو بکر او د عمر مقام خو ډیر لوی و خو د دې قربانۍ ته هغه هم بس کېدل په څه وجه باندې وی چې وګوره په تا باندې الله رب العزت اور داسې ګلې ګلزار کړو لکه څنګه چې په خپل خلیل ابراهیم علیه السلام باندې کړو دواړو ورته کتل نن زمانه تعلیم یافته هغه خلکو چې هغه وایي د دې ضرورت نشته موږ ورته و دا مو وایي کدي ګناګاری گئی دا څه کوي حکومت ته مونږ دا کوایو فوج ته مونږ دا وایو پولیس ته مونږ دا وایو ادارو ته مونږ دا وایو اجلسو ته مونږ دا وایو خپل ته مونږ دا وایو پردو ته مونږ دا وایو پوه ته دا وایو ناپوه ته دا وایو چې دا کې د ختم نبوت ضرورت مونږ ته دومره ډیر دی چې زما وړاندې دا او پردي دي ماته د دې دومره ضرورت نشته چې ماته د محبوب د تاج د ختم نبوت دا کې څوره ضرورت ده د دې خبرې او د دې کې د ضرورت او اهمیت مې درته په دې دوسرو سلورو خبرو کې بیان کو اهمیت هم ډېر دی ضرورت هم ډېر دی فضیلت هم ډېر دی او اخر کې بداوم چې برکت هم ډېر دی الحمدلله برکت هم ډېر زیات دی ما ته د دې خبرې احساس دی چې دا وخت مونږه دلته کې خرج کړو خرچې وشوي خدا د محبوب د شان نه قربان او لوګي شه ولی مونږ چې نن ساخ دا د محبوب برکت ده نن چې مونږ داسې کولاو نه سودا د محبوب برکت ده مونږ ته چې الله تعالی داسې د عزت ژوند راکړی دی دا د محبوب مونږ برکت ده نو تما ته وای چې د دې کې د لپاره څوک تګ او دود او کوشش کوي دا هم سره برکت هغه به الله تعالی ډیر برکت ورکړي ډیر برکت ورکړي رونو دا خبرې دا سدي چې باندې دا نه وای چې هر ورځ دې دک شان کېږي خو کله دا سم شوی دی دا الله تعالی په خاص بندگانو ته وخی نو په دې خپل خبره ختموم د نن نسو اتلس کاله مخکې زما یې د استاد سیوا د دینه ما سیوای 14-15 بہت 2014-15 ما تو یاد للی د سوګي هغه ته یاد وي موي مبارک صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام وخت مبارک هغه چې دینو یو شیخ راوړو حالت شاه منصور دا مونږ ته د مخ کې نه چاوي زهران په دې ما چې ما مخ ته یو عالم تذکره وکړه چې یو ځای کې یو شیخ راغله دی وغه سره د نبی علی السلام وخت مبارک دی یقینو کوي زناسم زما زړه کې یو درد پیدا شوم کاش چې دا وخت مې اول اولی دی اما سوره خون مکه کې دا چا مجلس تراو ما ډیره راته مناسب ښکاری بیا د بيدا خو ما ډیره به خلک به ویني دا بس هغه عالم بل یو عالم ناس ته ما خبره ذکراله هغه وی ما په خپل پرونو لیدو او هغه شیخ وی چې دا به شاه منصور ته وړو حالانکه زما ور سره چې ملاو شم نو ما نه تاسو کوي تاسو کې نه پیژندم بس ما چاته وی یو کاری صاحب هغه ور پسې رابطه وکړي او هغه وی چې په پلان کې د جمعې پر ځبان براړي زور له موټر وې تر اوته او هغه مونږه تک ډېر په ادب احترام سره خو دومره دنیا راغلي ولا د تصویرونو موبایل ډېر نه وي او چې خلک خبر شو نو لاري کوسې د شاه منصور د اطراف وډکې هغه موي مبارک صلی الله علیه وسلم ډېر په ګرانه باندې لیدای شو ځکه د دوره خلکو لیدل نه ممکنو دیګ مال یو سالک راغی نږدې الله او ما ته وی سحر کې لا دا وخت مبارک لا نور راغله سحر کې ما مسجد جایزه غستا او طالبانو ته وی ما صفایو کوي نو ساده موریدو اگر هغه ما ته وی
وای چې یو خوب مې لیدلی دی ما یې څه وی ما بیګا خوب ولیدو د دکه جمعې په شپه چې دې جومات د نبی علیه السلام راغلی دی صلی الله علیه وسلم او هغه ما ته قسم وخوړ چې دا چټایانې ما اوس ولیدې او دا چټایانې ما په خوب کې هم لیدلی او ته ورسره یو په دې مسجد کې په تیزه باندې محبوب ګرځي تیز قدمونه اخلي او خوشحاله دی ما ورته ویل خدای بندنو خو بس دغه موی مبارک صلی الله علیه وسلم نن راړي دا راته ښکاري محبوب په خپل باندې راضي کړه د محبوب د وجود مبارک او ویښته مبارک چې دلته راړی شي نو دا د محبوب ذات سره تعلق ساتي نو ما ته هغه ویل زه خو نه یم خبر څه چل دی ډېر ساده مو ولیدو هغه وخت موبایل ویم نه کوي نه هغه سره به نه ما ته نه خبر وی نه ما نن خو د نبي علیه السلام ویښته مبارک راړی شي بس هغه ما ته ویل زه خو نور نه یم خبر سترګو کې اوښکې راغلې خو ما په خپله باندې محبوب دلته لیدلی نو زه وایم چې دا مونږ لګیا یو دا علما لګیا دي دی دا دومره محنت کوي نو دا مو وایي دا ټول خدمت او دا محبت دا الله تعالی د محبوب مبارک په خدمت کې روزه مبارکه کې د فرشتو په ذریعہ باندې پیش کړي او محبوب د خپل عاشقانو د پاره د الله په حضور کې د برکات او دعاګانې غواړي نو دا برکت ته دې سره ډېر مې برکت راځي بس زه به دا ووایم چې یو داسې کار دی چې پکې ټول خلک یو شان شریکېدی شي علما دا یوازې د دې کار نه دی چې مونږ وو چې علما دا کار کولی شي مونږ به څه کوو څنګه چې په محبوب باندې هر څوک مینېدی شي همدغه شان د محبوب د تاج د ختم نبوت خدمت هم هر څوک کولی شي د دې لپاره څه د علم د پیرای د خاندان د سټیج د نوم د پوسټر د دې ضرورت نشته د دې ښکارونه او د دې نظاره به ان شاء الله په قیامت کې کوو دا به یو لوی قطار وي په سر کې به ابوبکر صدیق رضی الله عنه او صحابه کرام وي او په هغه قطار کې به هر سپایي او هر عاشق د ختم نبوت ولاړ وي احمدین طالب یو شعر ویلی دی وای چې احمدین طالب په داسې مخمین شو احمدین طالب په داسې مخمین شو چې مین دي پی امیان او مولان ګډ وډ نو په دغه مخ باندې هر څوک مین دي دا کار هر څوک کولی شي الله دې د هر مؤمن مسلمان د دې کار خدمت سره زما عاجز فقیر نه نصیب کړي دا اجتماع دی الله قبول وګرځي او الله تعالی دې ورته قبولیت او مقبولیت ورکړي او څنګه چې دوی ویل چې نام نګر اجتماع ده ان شاء الله او ورپسې په 2 او 3 نومبر باندې ان شاء الله 2-3 نومبر باندې د ثوابه پزمکه باندې د شاه منصور په مقام پزمکه باندې یو غټ اجتماع ده ان شاء الله چې هر کال پاره کې لکونه خلک هغه شریکيږي او د پاکستان په غټو اجتماعاتو کې الحمدلله غداوس دوه ورځې خلک سره د بسترونو امراضي او التوی کینټینونه هر څه تنظیمات الله تعالی دې اوسم برابر کی پروسه کال پاره کې په اخیری ورځ باندې هغه چې دنو سلورنیم لکه خلکو شرکت کړو د خالی او د اتوار پر ورځ باندې ان شاء الله دغه اجتماعي نو ځوان چې تاسو مو ځان سره ملګریوم دا غیر پاروم خبر کړي د چنام نګر د اجتماع نه بروستو ان شاء الله الله دې د دوه اجتماعات سره د ټول اجتماعات او د اجتماع په خیر او عافیت سره وکړي